أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سورة الزخرف 21 نمبر آیت په دې 21 نمبر آیت کې رد دی په هغه خلکو باندې چې کوم خلک د الله تعالی لپاره اولاد ثابت دي او دغه رد چې کوم دی په یو نرم ښه انداز باندې دی. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ته ورته ووایې چې ان کان للرحمن ولد، کوي د رحمان ذات لپاره اولاد لکه څنګه چې مشرکانو ویل فانا اول العابدین، نو زه به اول عبادت کوونکی وي. مطلب دا دی زه په پټو سترګو باندې کار نه کوم او د الله تعالی د عبادت زر زیات شوقي یم، زیات کوم تاسو باندې نسبت باندې او چې د الله تعالی زوی شي خو غام د خدای تعالی صفت لري، اب هم د عبادت لایق، نو دا غي به خامخې عبادت کوم بیا. نو که چرته وې نو ما به عبادت کوله او باقي کې ما هیڅ قسم زت چا سره نه کوم، زما دین او عقیده زد نه ده، ما به عبادت هم کوله. او چونکې د الله تعالی د پر اولاد نشته نو به دې وجه باندې د بل چا عبادت نشم کوله. نو دا به دعوت کې هغه لچک باندې کې انداز شي چې مخاطب لګ نرم شي، نرمي پکې راشي، دا غي د پر خلک سي کوي. نو دا رد شو په هغه چا باندې چې د الله تعالی د پر اولاد ثابت دي په یو نرم انداز باندې. سبحان رب السماوات، پاکی د رب د اسمانونو لره، والارض رزمکی رب العرش، رب د عرش ته عما د هغه خبرونه یصفون چې داخله کې بیانای. سبحان دا تسبیحات په معنا سره راځي، پاکی په معنا سره، او د دې معنا دا د الله تعالی نه ټول کمزوري صفاتونه د الله تعالی کمزوري صفاتونه نه پاک دي، کمزوري صفاتونه پکې سره نشته. کمزوري صفاتونه هغه چې کوم مخلوق کې موجود په الله تعالی کې دا صفاتونه نه وي، نو دا د الله تعالی منفي صفات بیانول شو. الله تعالی کمزوري صفات الله نه منفي کول دا تسبیح ده. اوس مکه د اولاد باس روان دي، نو چې کله د اولاد باس روان دي چې الله تعالی د پر اولاد نشته، نو دې ځکه کې سبحان معنا بداش چې پاکي د رب د اسمانون لره او رب د زمکه لره د هغه خبرونه چې داخله کې بیانې خلک سب بیانې خلک دا بیانې چې اولاد شته دي خبرونه الله تعالی لره پاکي ده او د اولاد ورله ثابت نه دي. نو دسی وایي چې تسبیحات دا قسم د توحید نه، د توحید دوه اړخونه دي، یو دا چې الله تعالی د پر کامل صفاتونه بیانول ثابتول او کمزوري صفات د الله تعالی نه نبی کول، دغه دوه اړخونه د توحید دي. څنګه د لا اله الا الله نه معلومي، نو بده ځکه چې کمزوري صفات او تردید شو نه پښ فذرهم الله تعالی وي پرېدوي د دومره دلایل باوجود چې تا الله تعالی اولاد په نفي کول دومره دلایل ویل شو او داخله په بیا هم یقین نه کې عمل به نه کوي کوک به نه کوي، نو فذرهم پرېدا دې ته ویل کې زجر رټل چې سړی به خبره باندې نه نو داغه د پاره به د اندازې چې بس دې پرېدي دې د پویولو د خبرو قابل نه دی. فذرهم پرېدي یخوزو چې نه وځي پر خپل سوالات او اعتراضات کې، یخوزو د اصل کې غوپې وخرو ته ویل کې لامبو وهلو ته ویل کې، نو معنی دا شو چې دغه بيدینه خلک مشرکان خلک چې دین نه قبلې نو خامخه بدین پوری به ملنډي کوي، بدین باندې به اعتراضونه کوي، سوالات پورته کوي، بس پرې د دغه خپل کار وکي، تا خپل سوالات او خپل ملنډي خپل قصې وکي، دغه ته یخوز ویل کېږي. ويلعب او لوب وکي، د لوبونه مراد دا چې په دنیوي خواهشاتو کې ځان مصرف کړي او دین غیر ضروري وګڼي او دا خپل ژوند ضایع کړي، نو پرې د خپل ژوند په دې کې تیر کړي چې بس په دین اعتراضونه وکي، په دنیوي خواهشاتو کې تیر کړي او است به مرګ راشي، حتی در هغه پورې یلاقو چې ملاقات وکي یومهم الذي د خپل حق ورځ سره یوعدون دوی سره وعده شوی بل دغه حال په وخت یریږي سبا دین باندې ترازونه او دنیوي خواهشات پورا کول چې قیامت چې مرګ ورځ به تر ورسیږي مړ بشي یا ورځ چې قیامت ورځ هغه برابر ورسیږي. هو الذي الله غزاته فی السماء اله چې په اسمان کې بندگی کیږي، وفي الارض اله بزما کې هم اله دی، یعنی بزما کې هم بندگی کیږي. وهو الحكيم العليم، او دا الله تعالی حکمت والا او پوهه ذات. نو دا توحید په حاکمیت شو، توحید په عبودیت شو، الوهیت. او دا سره کې د مشرکانو ځینې سوالاتو جواب هم دی. مشرکانو به ویل چې په دې خبره باندې پوهیږو چې د ټولو کائنات خالق صرف الله دی،
په دې هم پوهېږو چې رب صرف الله تعالی دی بل څوک نشته خو موږ دا وایو چې کیدای شي الله تعالی چاله څه اختیار هم پکې ورکړی چې بس ته راسه په دې عبادت کې هسې شریک شه چې خلک پکې ستا بندګي وکړي ته پکې هسې شریک شه همدې ځای کې په تفصیل سره نفي وشوله چې په اسمان کې هم د یو الله بندګي کېږي په ځمکه کې یو الله بندګي کېږي او د الله حکمت والا او پوهه ذات دی یعنی په هېڅ ځای کې چاته اختیار او اجازه نه ده ورکړې دا خبره پکې نشته وتبارك الذي ابركت ولا دي حق ذات له چې د هغه د پاره ملک السماوات والارض بادشاہي د اسمانونو د زمکه ده د توحید بالبرکات ویل کیږي چې برکت په هر شي کې غرزول والا ذات هم صرف الله تعالی دی بل څه پکې نشته نو چې کله خالق او مالک دغه شان د کې الوهیت او الہ صرف الله او برکت هم په هر شي کې صرف الله غرزي نو معلومه شوه چې د عبادت مستحق هم صرف الله جوړې دی چې بل څوک نشي جوړې دی برکت باسونه مخکې تر شوی دی چې سیز لګي او کار په ډیر کېږي د برکت ویل کېږي او دا صفت د الله تعالی د په یو څه کې بداسې برکت واچي چې بل لګ او کار په ډیر زیات وشي نو په هر څه کې برکت ورزول والا ذات صرف الله تعالی دی بل څوک نه شي او دغه الله تعالی سره اختیارات د اسمانونو د زمکه موجود دي بل چا سره نشته وما د هغه څه بینهما چې بین دې دواړو کې زمکه او اسمانونو مېند کې چې سدید د ټول اختیارات د الله سره دي وعنده رضي الله سره علم الساعه علم د قیامت دی دا علم د قیامت هم ته اچا سره نشته بیا د الله سره شته نو معلومیږي چې د بندګۍ لایق هم صرف الله دی بل څوک نشته و الیه ترجعون او دی الله ته تاسو واپس کیږي بل چاته نه واپس کیږي نو پته لګي چې بندګۍ ته بدل صرف الله کوي الله مخ ته ورزي د بندګۍ لایق هم صرف الله شي ولا يملك الذين او نه مالکي حق کسان يدعون چې داخله کې را بلی من دونه بغیر د الله نه الشفاعت در سفارش کول دغه نه په د شفاعت قهریه ده په زور باندې الله تعالی باندې خبره منل مشرکان به ویل چې موږ د کم چا بندگی کوو نو خپل کوم غلط هم یو او شرک هم کوو گمراه هم یو بیلار هم یو خو د چا بندگی چې کوو نو خو ډېر لوی خلک دي غټ خلک دي نو دغه خلک به الله ته ورشي او ته به وایي چې د کسان خطا دي خو بس زما دي خلاص یې هیڅ به موږ په زور خلاص کی دا مشرکانو عقیده و ځنې مشرکانو شیطانی عقیده او دې ته شفاعت قهریه وایي الله تعالی باندې په زور پر خبره منل نو بده ځکه کې د خبرې تفصیلی نه پیوښ چې د شرط نشي کېده نه مالک کیږي هغه کسان چې داخله کې را بلی من دونی بغیر د الله نه شفاعت در سفارش کولو سفارش نشي کولای الا من شهد بالحق بغیر د هغه چانه چې هغه گواہی کوي په حق باندې وهم يعلمون او دی پویږي هم علم هم یو د حق گواہی کوي حق گواہی چې د توحید اقرار کوي توحید اقرار یې کړی او خپل توحید باندې بیرته پویږي نو دغه کس چې کوم دیم دته اجازه ته سفارش ته سفارش بکی خو چا د پاره بکی نو بیا د کافرانو د پاره نشي مسلمانانو د پاره بکی او په زور باندې خود سره نشي کولای او نه کوي ولا ان سالتهم کته تاسو بکی د دوینه من خلقهم چې چا پیدا کړل د مخلوق تاسو چې چا عبادت کوي دا چا پیدا کړل عیسی علی السلام چا پیدا کړل فرشتي چا پیدا کړل وزیر علی السلام چا پیدا کړل نور پیغمبران نو ليقولن الله خامخ بدر توای چې الله پیدا کړل پدې باندې پويږي نو فان يفكون دي به چرته اړول کیږي به د مخلوق ته خدایان نسنګ وي عبادت څنګه او الله تعالی عبادت بیا ولي نه کوي نو فان يفكون دي به چرته اړول کیږي چې دې خبر باندې پویم لري او بیا د غلط کارم وکیله او دا وینا د الله تعالی یا رب زما رب ان هؤلاء یقینا دا قوم دس قوم لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي د دې آیات یو تفسیر دا دی چې د علم الساعه سره تعلق دی چې الله تعالی د ذات ته چې عنده علم الساعه د سره قیامت علم همشته وقيله او دې خبر علم سره همشته چې پیغمبر به وایي چې زماره به د قوم ایمان نه راوړي په دې خبر علم سره همشته نو په دې طریقه باندې به وقيله دا به عدب شي په علم الساعه باندې دغه سره به تعلق شي نو بیا به جمله دې جوړيږي چې عنده علم الساعه صرف د الله سره علم د قیامت دی وعنده قيله او رضي الله وعنده علم قيله او رضي الله تعالی سره علم د وینا همشته چې یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون دا یو تفسیر دی تفسیر قرطبی دې کې دویم قول دا هم ذکر کړی دی چې وقيله کې دا واو د قسم د پاره شي په معنا د قسم سره شي او دا کی بیا برس شي وقيله قسم دې په وینا د پیغمبر باندې چې یا رب ازما رب ان هؤلاء یقینا دا قوم دس قوم لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي نو دې ځکه چې بیا د دې آیت ذکر کولو مقصد بدای چې مجرم کافران خلوی مجرمان دي
او ردی جرم بیخي سنگین دی ځکه د الله تعالی په ذات کې مشرکان دي عبادت د الله نه کوي د بل چا کوي او هغه پیغمبر چې هغه رحمت للعالمین د اچا بارک ګیلو شکوه نه کوي په هر چا باندې بخښه کېدو هغه دومره تنگ کو دومره حتی ورسو جګم فریاد وکړي چې الله د خلق ایمان نه راوړي تنګ کړه چې پیغمبر چا بارک تنگ شو د فریاد وکړي دغه به څومره غټ مجرمي نو د اصل کې نو دا خبره ثابتول شو چې د مجرم دغه کافرانو جرمونه د حد نه اختری دي او ردی خلکو د پاره سزا او عذاب بیخي یقیني دی الله تعالی به خامخ ورکړي نو چې کله د دې جرمونو په دې حد کې چې پیغمبر ته په دې حد باندې ګیله او شکوه کوي نو نبی علیہ السلام تعالی او فصفح عنهم مخت نه واړه د دې خلکو نه ګیله مکوه د ګیله خلک نه دي دې خلکو باندې مزید دومره رمه خوراج د خلکو ایمان را نه وړو د ستامه دې مکوه تمه نه مخ واړه ځکه جرم یې حتی رسیدلې دی وقول ورته وای سلام چې سلام دی دا د سلام د متارکت ویل کېږي سلام د پرې خودلو دا هغه سلام نه چې خلک وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بلکې دا په عرف کې سلام د متارکت سره د چانه تنګ شي بس وي سلام 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 نه کوم چې نور خبرې مکه بس مکه نو دا په ټولو ژبو کې د خلک کوي عربو کې خلک د سکه عربی کې دسي نو د سلام د متارکت وایي ورته وایي سلام تاسو د پاره سلام د پرې خودلو دی یعنی تاسو د همیشه د پاره پرې دم بس خبرې د سره نه کو خبرو قابل نه ما سره خبرې مکه زیم سلام نه بس سوف يعلمون زرد خبر بشری د انجام نه به خبر شي د جرمونه په کم حد کې دي وسه انجام دي